غواړو غواړو ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا غړي چې وایي غواړو انصاف غواړو دا د باجوړ د ضلعي هسپتال د ټولو لوی هسپتال هغه خاص خلق دی چې صفایي کوي او هسپتال صفا سوتره ساتي د تیر 2 میاشتو نه یا دغې نه سیوا د دوی تنخواګانې بندې دي او چې کوم پراجکټ کې دوی برتې شوي نو د پاسه ورسره د میرې مور سلوک دا وکړو چې دوی له خو تنخواګانې هم ورنه کړې خو هغه پراجکټ د دوی په ځای نور خلک برتې کړل او ښه په وچو سترګو ورته وویل چې ځئ څه کولی شئ هغه کوئ نو دوی به نور څه کوي خو دغه احتجاج دی راغلي دي هسپتال کې دا وخت موجود دي نو ورسره خبرې اترې کوو ستا ډېره مننه خو په دې لاس کې چې دی دا پایل دی اول راته دا ووایه چې دا څه پراجکټ دی تاسو څو کسان برتي شوی السلام علیکم سر پهله زه ستاسو ډېر مشکور یم او شکریه م ادا کوم داسې کار دی سر زمونږ چې کوم د 21 کسانو پراجکټ شوی سر د صفایۍ هغه باندې مونږ ته را 7-8 میاشتې زمونږ باندې کار وکړو سر دوباره یې مونږ ته را داسې وویل چې تاسو دغه وکئ دا ویل تاسو یو څو ورځې چوټي وکئ مونږ به تا دا کېږو هره میاشت ورځو سر تن پیسې راکوي دویمه کې درځي درېیمه کې درځي څلورمه کې درځي پنځمه کې درځي شپږمه کې اوومه کې ها تا راته دا وویل چې تاسو یو څو ورځې چوټي وکئ ستاسو تنخواګانې هم په حال دي او تاسو په حال یاستئ زموږ یو څو ورځې میټینګ دی دوباره به بېرته په ښه شیپ باندې راځئ مونږ ویل ټیک ده مونږ د مشرانو مونږ د هغو خبرې واورېدلې مونږ لاړو دوباره دا تقریبا 2022 نه د 2026 پورې تاسو اندازه وکئ چې دې کسانو پسې مونږ 7 میاشتې ریګولر ډیوټي کړو باقي پسې سټارټ ده مونږ ته نه پیسې میلاویږي او نه انصاف میلاویږي دوباره بل پراجکټ راغلی دی په دې پراجکټ کې اوس پټ په پټه کار شوی دی مونږ ایم ایس ته فایل مشر را لېږلی فایل یې ورته ایښستی ایم ایس ته ویلي دي وروره چې دا زه نشم کوی دا زما په لاس کې نه ده ایم این ای په لاس کې نه ده ای سی لاس کې نه ده د ډي سی لاس کې نه ده نو آیا دا موږ ویلی شو چې خداسد وزیر اعظم هم وغواړي او د باجوړ ډسټرک د چا لاس ورسره نه وي نو هغه هم نشي راتلی دا غیر قانوني او غیر کار دی اوس په بله پیره چې موږ ته راکټ راکړل شوی دی نو باقاعده د عزت په لګ راکړل شوی دی دا ټول میډیا کتونکو مو هر سړی و نن دا ما ته دا خبره کوي چې ما کوټه پټ په پټه پوره کړې ده دا تا څنګه پوره کړې ده ما ته به انصاف د کوم ځای نه راکول شي زما پیسې به څوک راکوي زه لاړم ما د ایم ایس دروازه وواله او ایم ایس ته مې خپل جواب وغوښتو ایم ایس ما ته وویل چې دې کې زما څه کار نشته کوټه پوره شوې ده لاړم ای سی ډي سی ګورنر هر یو سړي ته مې دروازه وټکوله هغه هم ما ته دا خبره کوي چې کوټه پوره شوې ده خو بری راز موږ داسې کار کولی شو چې 15 کسان د اخیستی شو نو آیا دا تاسو ته انصاف کاري او که نه چې ما نه په 81 کسانو کې 15 کسان غواړي نور نه نو خو موږ هم دا وایو سر چې زه په دې 15 څه کوم ما ته به دا ټول در کېږي ستا به خبره پوه شو ته موږ ته دا ووایه چې دې دپاره قانوني طور تاسو کومې منډې تړلې والي دي دلته د دې ایم ایس کار څومره لوی افسر دی خو د پاسه نور هم افسران شته که نه او چا له ورغلي هغوی درته څه خبرې کړي تاسو ورته څه خبرې کړي سر زه ستاسو ډېر شکرګزار یم ما د ایم این ای دروازه ټکولې ده زما واټساپ ګواه دی زما موبایل ګواه دی هغو ماله هېڅ ریسپانس نه دي راکړي تللی یم د ایم پی ای دروازه مې ټکولې ده ماله هغو هېڅ ریسپانس نه دي راکړي ایم ایس له راغلی یم دته مې سوال کړی دته دا ویلي چې موږ مجبوره یو دا جارو ویل دا د ښځو کار دی خو موږ دونه مجبور یو موږ څه پیسې نه چې موږ ته ښه حجابونه میلاو شي باقي موږ ورته دا ویل نه د ایم این ای حق دی نه د ایم پی ای حق دی کم سے کم تاسو خو به ایډورټایز کلی وی د دې شي که نه هغه ما ته دا ویل چې کوټه پوره شوې نو تا ما ته دروازه وټکوله ایم ایس وایي چې کوټه پوره شوې او ایم ایس دا ویل چې ډاک سر ته رسېدلی نو ته ماله رالې دې کې وله چې کم ټایم کې کسان راغلي وو زموږ پایل وله راوړی شوی ورته ویلي چې په دې باندې کسانو ډیوټۍ کړي دي دې له به دا کسان راځي هغه ورته دا ویلو چې کله ټیکهدار راشي موږ به ستاسو سره مخامخ کړو ښه ټیکهدار اوس موږ تللي وو ای سی له ای سی ته هم درخواست لیک کړی و هغوی واپس ساین کو ایم ایس له هم راوړو دیو پرون میټینګ کړی دی چې هر څه دیو په خپل منځ کې ویلي دي نن موږ ته ای سی صاحب دا وویل چې ستاسو نه موږ صرف 15 کسان ایډجسټ کولی شو دا رسه زموږ کاپریشن دی په دې کې موږ هېڅ وس دس نور نه رسي دا ستاسو چې د 2 میاشتو کومه تنخوا بنده ده دا په چا باندې دي دا روپۍ ستاسو دا په دې هسپتال باندې دي موږ خو د دې هسپتال خلک یو او دا د یو کس څو روپۍ دي د یو کس تقریبا 72,000 روپۍ جوړیږي د 2 کسانو تقریبا دا 100 یا 1 لک روپۍ شوي 61 लाख روپۍ تقریبا داسې جوړیږي لګ بګ چې دا په دې هسپتال ستاسو په دې دا ستاسو روپۍ دي د دې څه وایي دا به کله درکوي سر د دې وایي چې لکه دې باندې دا کسان بهال شو ته لاړې رالې تا سر وخوړو
باقي پاتې دا خبره شوه ما ته پکې دا خبره وکړه چې دا حلقه د نثار ده ایم پی ای نثار ده ټیک ده حلقه د ایم پی ای د نثار ده نو د بل څه کار دی د بل څه کار دی چې هغه راځي او دیو کسان د کسانو سلیکشن په پټه پټه باندې کوي ما ته دا وایي چې تا به نثار سلیک کی آیا دا غریب به څوک سلیک کی ما به نثار سلیک کی ما به واجد سلیک کی خو لکه د دیو به څوک حمایت کوي لکه د دې انصاف تاسو ته سخت کاري موږ دا انصاف غواړو تاسو څه وایئ څه غواړئ مطالبه مو څه ده موږ مطالبه دا ده چې دا کم 35 کسان دیو اغوستي دي ما ته پکې ډاکټر حمید دا وایس کړی دی چې کومو کسانو ډیوټۍ کړي دي هغه کسان دي دیو ایډجسټ کی چې کم چا نه دي کلي هغه رتې وباسي موږ ته دا خبره وکړه اوس دا باقي پاتې تنخواګانې چې کم دي که دیو برتي شو زموږ تنخواګانې هم لاړې هر څه سر وخوړو بل انصاف د دیو دا دی تنخواګانې خو پراجیکټ دی رابې کی خو کله به راکوي 4 کاله خو دا ووتل خو باقي پاتې اوس دا کسان ایډجسټ شو نو بیا خو موږ نور هم سر وخوړو د هسپتال نه بار شو موږ چاته وجاړو د میانه دروازه هم ټکولي د ایم پی ای دروازه هم ټکولي د ناظم دروازه هم ټکولي د منیسټر دروازه هم ټکولي د ایم اس دروازه هم ټکولي اخیر نور موږ چاله لاړ شو د ای سی دروازه هم وټکوله نور موږ ته د موږ ته څه دغه نه راکړی کېږي ریسپانس ما به کې وزیر اعلی عوام احساس ته میسج کړی په واتساپ باندې او ګورئ زه درته ښودلی شم خپل موبایل خو افسوس زموږ په ملک کې دا قانون نشته چې غریب ته خپل انصاف میلاو شي نو تاسو سره وایئ په دې حوالې سره که فرض که اوس هم ستاسو خبره نه منل کېږي نو بیا به مخکې څه لای عمل وي څه به کوئ موږ ته راښکاره جواب دا ویل شو چې تاسو موږ نه کوو موږ نور کلي دي لاړ شئ ګیټ بند کړئ ایم ایس راته باقاعده دا ویلي ده ما سره ثبوت پروت دی چې ته لاړ شه ګیټ بند کا مالزه ټیک ده زه به ګیټ بند کړم چې کم سړی درلی او تا باندې ګیټ کولاو کو نو هغه به ستا د روپو هم حقدار او ستا د نوکرۍ به هم حقدار نو موږ راغلي وو موږ ګیټ بنده وروره کو چا موږ له راشي موږ ته به خبرې ته کینی کو چا موږ باندې ګیټ کولاو کو نو هغه سړی به زموږ حقدار ایم ایس وایي دغه خبره موږ د ایم ایس د خولې خبره تاسو ته کوو ټیک ده والسلام سر دیو دا خبره هم کوي ایم ایس وایي چې په دې کې زما هېڅ کار نشته ټیکهدار څه موږ میلاو شو ټیکهدار دا وایي چې دا زما خپل کار دی زه به خپل کسان لم د زړو کسانو هېڅ د دې ذمهوار نه یم آیا دا حق د دیو جوړېدی شي که نه دا ډپارټمنټ به د دې اډورټایزمنټ کوي دی چې به هر سړی اپلای کوي که غریب دی که مالداره دی میډیا له خو اډورټایز پرېږده د دفتر مخې ته هم د اډورټایز نه دی لګولی لکه موږ په دې خبره باندې جاړو دا زموږ د ملک حال دی په دې خبره موږ ډېر سخت خفه یو دا کم چې راغلي دي دا ډېر مجبوره دي ډېرې مجبورۍ نه دلته راغلي نن په 2000 روپۍ باندې د غوړو ډبه نه کېږي دا په 800 روپۍ باندې دلته جارو وي ماښام خپل کور ته رزق وړي هغه دې ورته نه میلاویږي ایا اوس موږ چاته وجاړو نو دا د یو کس څو تنخواه ده دا د یو کس چې کم دا 35 راتلله خو موږ نه وال کېدله دا خو لکه د فټو سترګو قانون هم دی د فټو سترګو د پاکستان شیر ناپورسان دی هر سړی پکې خپله زور زبردستی کوي موږ ته وبکې رارسېدله 17 باقي موږ ته ویلي چې میاشت دوه کې به تاسو ته خبره 25 ته اویلیبل شي بیا ورو ستاسو به خپله 35 ته تنخوا رسي نو موږ هغه هم ویلی شو سر چې زموږ نه ولې دا روپۍ وال کېدلې نو دا خبرې اترې تاسو واورېدلې او ایم ایس صاحب یو غلط کار خدا کوي چې خلکو ته وایي چې لاړ شو د هسپتال ګیټ بند کړ مطلب د خلک دې ته تیاری چې ورشو احتجاج وکړه نو که دا مشتعل شي او دا ستا شیشې ماتې کړي نو بیا به ته جواب ورکوې نو یا د هسپتال کې بل څه مسله جوړه کړي ذمهوار به یې ته یې ځکه چې اډمنسټریټر ته یې احتجاج ته ورته ته وایې چې ورشئ احتجاج وکړئ نو دا کار غلط مه کوه دویمه دا چې د دې خلکو 15,000 روپۍ د یوې میاشتې تنخواه ده دا 2 کسان دي نو دا 15,000 له چې په 2 کې ضرب ورکړي او بیا د 7 میاشتو یې تنخواه بنده ده نو دا څه 2 کروړه روپۍ جوړېږي نو دا 2 کروړه روپۍ د دې خلکو څه شوې او دا د 4 کالو نه ورکې دي نو 2 کروړه روپۍ چې 4 کاله پې څوک کاروبار کوي نو زما خیال دی په 2 کروړه روپۍ په یوه میاشت کې 2-3 لکه روپۍ ګټلی کېږي نو چې دا 2 کروړه روپۍ فرض که تاسو په اکاونټ کې هم ساتلي وي نو د هغې به ډېر غټ سود هم جمع شوی وي نو هغه هم د دوی حق دی بیا که تاسو پې کاروبار کړی هغه هم ورله ورکړئ خو غټه مسله چې کومه دې ته جوړه ده نو هغه دا چې هغه د پښتو ټپه ده وایي چې د سختو ورځو یار دې زه وم د پټاسو یاران دې نور نیولي دي نه چې داسې وخت و چې د باجوړ په دې ښار هسپتال کې چا صفایي به نه کوله او موږ به باترومونو کې ګرځېدلو چې دا ځای ګنده دی دا ګنده دی دا ګنده دی چا صفایي ته غاړه نه یې خوسته دا ځوانان راپاڅېدل چې بهی زموږ خپله علاقه ده موږ ته په دې ځان بدي نه ښکاري او موږ به دا صفایانې کوو او
کار یې وکړو محنت یې وکړو صفایان یې وکړې نو ورله اوس تنخواه ورکې او چې کله لږ د راتې وخت رالو نور کسان هم پرې واغستل نو دا سراسر دا خلک وایي چې ظلم دی زیاتی دی هر در یې لټولی دی خو د هر در نه چې دی نو مایوسه پاتې شوي دي اوس دوی چې هر څه کوي جو حق ورته حاصل دی او زمونږ هم دا ذمهواري دی چې دوی سره به ولاړ او ستاسو نه به تپوس کوو سر موږ یو خبره دا کوله خو دا موږ اوس کینو دا نور کسان برتی کی خو د هغو غریبانانو سره همدا شی وکړي شپږ اووه میاشتې کال دوه کاله څنګه څلور کاله موږ ورنځو هغه به دغه شان هغه هم ورنځوي دا روپۍ دي بیا به یو سیټ ته لاړ شي باقیدار دی یو کاروبار سټارټ کړی دی سر په لکه دیو په سپینه جامه کې یو کاروبار سټارټ کړی دی او هر سړي ته ځان پاک کوي خو نور په منځ کې هر سړی ډډي دی او ګنده دی نو موږ انصاف غواړو خو په چوت اواز یې غواړو چې موږ ته د حق میلاو شي خو په چوت اواز سره دې میلاو شي نو دا د 2 کروڑ روپو معامله ده او د 2 خاندانونو معامله ده او دا به چې په قلاره پرېږدو نه چې هم ستاسو روپۍ خوړلي یا به ترې راوباسو خیر سره موږ ملګري یو